أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خواږو زده کوونکو نن به په دې سبق کې مونږ زده کوو حروف اظهار. حروف اظهار څه ته ویلی شي؟ همزه ها، عین ح، غین خا، د شپږ واړو حرفونو ته حروف اظهار ویلی شي. خواږو زده کوونکو د دې حروف اظهار د سکون د قاعدې سره تعلق څه دی؟ د سکون د قاعدې سره د دې داسې تعلق دی چې کله دا ساکن حرف نون وي، نون یعنی په نون باندې سکون راغلی وي، او یا دا ساکن حرف چې دی تنوین وي، یعنی دو زبر وي یا دو زیر وي یا دو پیش وي. و تنوین او نون ساکن خبر موږ په تیر شوي ویډیو کې کړې وه چې موږ دا خبره کړې وه چې تنوین او نون ساکن یو شان आवाज ورکوي. لکه تاسو په نون ساکن نه مخکې دلته کې حمزه ولګوئ نو حمزه نون زبر بس شي ان، دغه شانتې حمزه دو زبر هم ان، نو دواړه یو شان आवाज ورکوي. د دې وجې نه نون ساکن او تنوین چې دي دا موږ یو په دې قاعده کې یو شان حسابو. نو بیا موږ چې کله دا راشي نو څه چل به کوو؟ نو داسې به کوو کله چې د نون ساکن او یا د تنوین نه وروستو، کله چې د نون ساکن او یا د تنوین نه ګس طرف ته دې طرف ته د دې شپږو حرفونو یو حرف راشي، یا حمزه یا های یا حای یا عین یا غین یا خای، نو بیا به دغه نون ساکن او تنوین چې دی دا به صفا صفا وایو او پوز ته پکې آواز نه بوزو. پوز ته آواز بوتلو ته غنه وایي، یعنی غنه به پکې نه کوو. او صفا صفا مطلب ظاهرول د هغې ته څه اظهار وایي، او دې حرفونو ته هم حروف اظهار وایي. یعنی حروف اظهار ورته ځکه وایي چې کله د نون ساکن او د تنوین نه وروسته دا راشي نو بیا به نون ساکن او تنوین کی اظهار کیږي، یعنی دا به ظاهریږي، ښکلی پاک پاک صاف صاف ویلی کیږي او غنه به پکې نه کیږي. راځئ چې وایو چې په دې ساکن سکون په قاعده کې په کوم ځای کې دا راغلی نو جی دې ته وګورئ، دا یو دې ته وګورئ، دې ته که تاسو وګورئ نو په دې کې وګورئ واو نون زبر ون، حرا زبر حر، څه دې جوړ شو؟ ون حر. څه دې جوړ شو؟ ون حر. څه دې جوړ شو؟ ون حر. و دا نون مونږ ولې صفا ووایو؟ ون یې غلط شو، ون غلط شو، یعنی نه پوز ته به آواز نه بوځي او صفا به وي. ځکه د نون ساکن وروستو د مرۍ د حرفونو نه د حروف اظهار نه ح راغلی، دې ته مرۍ حرفونه هم وایي، ښه دې ته حروف حلقي هم وایي او دې ته حروف اظهار هم وایي. ون حر. و دې خوا ګورئ انته، دلته کې مونږ د نون ساکن نه وروستو تا راغلی ده، نو په دې نون ساکن کې مونږ څه چل کوو؟ پوز ته آواز بوځو او نون ساکن پټو انته. ځکه چې مونږ په حروف اخفا کې دا خبره کړې وه چې د نون ساکن نه وروستو حروف اخفا نه یو حرف راغلی نو بیا به نون ساکن پټېږي او پوز ته پکې آواز بوتلی کېږي. لیکن حروف اظهار داسې دي چې په دې کې به پوز ته آواز نه دي. دلته کې د نون ساکن بل، دلته کې دلته دا نون ساکن د نون وروسته مرۍ حرف نشته، نو لهذا دلته کې د حروف اخفا دی. کنتو دا به هم داسې وایي، کنتو به وایي. دغه شانتي که مونږ دې خوا وګورو نو دلته کې تاسو وګورئ حمزه نون زبر ان، عین مین زبر عم، څه دې جوړ شو؟ انعم. تا زبر تا، څه دې جوړ شو؟ انعمتا. نو په دې نون ساکن کې به هم غنه نه کېږي، یعنی اظهار به پکې کېږي، ځکه چې د دې نون ساکن نه وروستو د مرۍ دی، یعنی د حروف اظهار نه عین راغلی دی. دغه شانتي نور مثالونه چې دي هغه زه تاسو ته لیکم نو ګورئ ورته. لکه ګورئ میم نون زبر من، حمزه ولاړ زبر ا، څه دې جوړ شو؟ من ا. میم زبر ما، څه دې جوړ شو؟ من آما. نون زبر نه، څه دې جوړ شو؟ من آمنه. نو په دې نون ساکن کې به څه چل کېږي؟ په دې نون ساکن کې به اظهار کېږي، ځکه چې د دې نون ساکن نه وروستو د شپږو حرفونو نه حمزه راغلې ده. دغه شانتې ګورئ میم، دغه شانتې ګورئ جی بل مثال درکوم. بیا دغه شان په قرآن شریف کې تاسو ځان نه ټول مثالونه په دې طریقه کتلی شئ. لکه ګوره میم نون زیر من، عین یا زیر عین یا زبر عی، څه دې جوړ شو؟ من عی. نون دو زیر نن، څه دې جوړ شو؟ من عینن. نو په دې من نون ساکن کې به اظهار کېږي، یعنی دا نون ساکن به صفا ویلی کېږي او غنه به پکې نه کېږي، ځکه د دې نون ساکن نه وروستو د مرۍ د حرفونو نه عین راغلی دی. څه راغلی دی؟ عین راغلی دی. عین په شپږو حرفونو کې شته که نه، د دې وجې نه په دې کې غنه نه کېږي. دغه شان په قرآن شریف کې چې کله هم د نون ساکن یا د تنوین نه وروستو د شپږو حرفونو نه یو حرف راشي نو بیا به په دغه نون ساکن او تنوین کې غنه نه کېږي. صدق الله.